او بیا د هغې دپاره دهاني فرمایي چې الله رب العالمین هغه ذات دی چې تاسو د یو نفس نه حضرت آدم علیه السلام نه پیدا کړئ او بیا د آدم علیه السلام د وجود نه حضرت حوا پیدا وفرمایل دې دپاره چې د په خوا کې سکون حاصل کی او بیا الله تبارک وتعالی د عام انسانانو شکوا ذکر فرمایي د ناشکرۍ چې دغه جوړه ښځه خاوند چې کله دوی قربت وکړي او حمل ټیرو شي ابتداءً سپک وي دغه زنانه سپکه وي ابتداءً ګرځي راګرځي څه خاص نه محسوسوي خو رفته رفته چې کله د حمل د بوج ور باندې درون شي د الله تبارک وتعالی نه دعا کوي چې ای زموږ ربه دا کم اولاد چې تا مونږ ته راکړی دی او راکې لګیایي چې دا روغ جوړ صحیح سالم او تندرست وي نو چې کله دا روغ جوړ شي او صحیح سالم شي نو مونږ به ستا شکرګزار بندگان جوړ شو بیا الله تبارک وتعالی په خپل فضل و کرم سره دوی ته نیک او صالح او روغ جوړ روغ رمټ اولاد ورکي نو بیا په زید شکر دوی بیا ناشکری شروع او د الله تبارک وتعالی په ذات او په صفات کې چې د شریکان مقررول شروع نو الله جل شانه په دې باندې د دوی د ناشکری هغه شکوه فرمایي هو الذي اغدكم چې خلقکم پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفس آدم علیه السلام نه وجعل منها زوجها او پیدا کړی دنا زوجها د خزا ليسكن اليها چې سکون بیا مومي د سره فلما تغشاها پس هر کله چې جما وکړه دی سړی د سره حملت حملا هغه حامل شوا په حمل خفيفا سپک فمرت بي پس لراتلا پاغي سره فلما اثقلت بیا هر کله چې هغه درنه شوا دعوا الله نو دعا وکړه دي دعانو رب الله جل شانه ته ربهما چې دې رب دي لئن اتيتنا کچر راکړه مونږ صالحا زوی روغ لنکونن نخام خابشو مونږه من الشاکرین د شکر گزارونه فلما آتاهما بیا هر کله چې هغه ورکړو دوی ته صالحا زوی روغ جعلا له نو جوړ کړل دوی هغه جعلا نو جوړ کړل دوی دوانو له شرکا هغې لره شریکان فیما آتاهما په هغه څه کې چې دی ورکړو دوی ته فتعالى الله پس ډېر اوچت دی الله جل شانه عما یشرکون د هغه څه نه چې دوی شریک جوړوي نو په دې آیتونو مبارکو کې الله جل شانه یو دا مضمون بیان فرمایي چې انسان د خپل ابتدا باندې غور او فکر وکړي چې الله تبارک وتعالى د یو آدم علیه السلام نه د انسانیت د تخلیق او د انسانیت د نسل د افزایش فیصله فرمایل او دغه آدم علیه السلام د غسی پختینا حضرت حوا پیدا فرمایل چې د جوړه او د بیبي وا او انسان چونکه انس نه دی محبت نه دی انسان یوازې چې دین هغه تنګیږي نو خامخا چې ورسره جوړوي هم خیال وي هم سفر وي هم مشرب وي هم مکتب وي دغه د جنس نه څوک ورسره وي نو هغه خوشاله نو الله تبارک وتعالى د سره د بیبي پیدا فرمایل او بیا د دې خزي چې کوم د تخلیق حکمت د هغه ذکر فرمایل ليسكن اليها چې سکون بیا مومي د سره نو د خزي د تخلیق مقصد د خزي او د خاوند د جوړې مقصد سکون دی
خدا سکون کله چې کله دا دوانه د الله جل شانه په احکاماتو عمل کوي. دا سکون کله چې کله دا دوانه خزه او خاون د الله جل شانه د عبادت په لار کې د عبادت د پاره د یو بل سره معاون او مددگار وي. او دا سکون کله وی چې کله دا خزه خاون دوانه د حدود الله دن ژوند تیری. او چې کله خزه او خاون د حدود الله نه بهر شي نو بیا دغه لیسکن الیها دا د سکون ذریعہ نه، بیا د دوانه د نفرتونو او د جنگ جګړو موږ او تاسو فیملی کورټ ته ځو ته ګورو چې زرګونو تعداد کې اکثر زموږ تک کیږي د عدالت په کټهري کې خزه او خاوند یو بل ته مخامخ ولاړی د یو بل عزت چې دغه تار کوي لګیای. هغه د راز خبري چې قران کریم وایي چې نساؤکم حرث لكم فاتوا حرثکم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. قران کریم وایي چې دا خزه د خاوند لباس ده، خاوند د خزه لباس دی. څنګه چې لباس د انسان بدن ستر عورت پټي، دغه شان خزه خاوند به د یو بل ستر عورت پرده هغه پټي. او هغه قران کریم چې ورته عورت وي پرده وي، هغه د عدالت په کټهري کې د خلکو په وړاندې هغه عزتونه چې تار کیږي لګیا دي. ولی چې دا خزه او خاوند دواړه حدود الله پایمال کړی وي. نو چې کله دا خزه او خاوند دواړه د حدود الله په دایره کې دن نه نو دا لیسکن الیها د سکون ذریعہ وي. دې لپاره د خزه خاوند تعلق وي، د دوستانو تعلق وي، د نور رشتہ دارانو تعلق وي، د مرګري یارانو دوستانو تعلق وي، د ګوندیانو تعلق وي. دا ټول چې کله د حدود الله دایره دن وي نو دا د یو بل لپاره د سکون ذریعہ وي، د یو بل لپاره د راحت ذریعہ وي، د یو بل لپاره د اطمینان ذریعہ وي. او چې کله دا د حدود الله نه بهر شي نو که هر څومره خنه دوستانه ولې نه، که هر څومره خنه ګوند او تعلق او رشتہ ولې نه، هغه بیا په نفرت باندې بدلیږي، هغه په دښمنۍ باندې بدلیږي، هغه په عداوت باندې بدلیږي. لہذا نن د خزه او د خاوند دغه رشتہ چې کوم الله رب العالمین د خپل د قدرت د توحید دلیل په تور باندې ذکر کوي. ومن آیاته ان خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها. فرمای زما د توحید نه خو نه یو نه خدا ده چې ما خزه خاوند دا جوړه پیدا کړی ده چې دوی کې قدرتی او بل سره محبت الله جل شانه اچولې ده. خدا محبت هغه وخت پوری وی چې کله دا دوانه حدود الله قائم کی او د خزه او د خاوند د رشتہ هم دي د پاره چې دا دوانه یوځي شي، د زنا نه پی بچوي، د ګناه نه پی بچوي، د بد نظری نه پی بچوي او د نورو ګناهونو نه پی بچوي. او دا دوانه د یو بل معاون او مددگار وي د الله حدود قائمولو د پاره. نن چې دا رشتہ په نفرتونو بدل شو، نن چې دا رشتہ په دښمنۍ بدل شو، نن چې دا رشتہ یو بل د پاره چې د بے عزتۍ ذریعہ وګرځیدا، یو بل د پاره د خفګان ذریعہ وګرځیدا، یو بل د پاره د پریشانی ذریعہ وګرځیدا. د دې وجه سره هغه حدود الله په مال کول دي. مونږ ته کله الله جل شانه د خوشحالي موقع راکړي نو د خوشحالي د واده رومبي ورځ نه د الله جل شانه سره نافرمانی، بغاوت او ټنګ ټکور او دمتوب او دغه زلالت سره چې دغه ابتدا کو نو بیا خوشحالي چرته بیا خفګانونه غمونه پریشانی وي، جنگ جګړې وي، نو هغه کور چې د جهنم منظر پیش کوي. دی وجه دا ده چې مونږ ابتدا بنیاد د واده چې د الله جل شانه په نافرمانی باندې کیدو. ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا خزه خاوند دا جوړه مادي لپاره پیدا کړه لیسکن الیها چې تاسو دغه په خوا کې سکون حاصل. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.